أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الانفال من شروع کرے. پدی صورت کی بنیادی طور باندې دو مضامین ذکر کېدل. یو مضمون القتال فی سبیل الله، دایې دپاره قوانین ذکر کول. دویم مضمون الانفال لله، د مال غنیمت د تقسیم اختیار یک یوازې الله لره دی. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. پدی آیت کی بے ترغیب دے الی القتال، ترغیب الی الجہاد، کہ خلقو دا اللہ پلار کی جہاد کوئی. کہ چرتا تاسو جہاد پریخوت بالکلیہ دا اللہ عذاب با پتاسو باندے راشی. اور کچرتا تاسو کی باز دسیوی چی پخپل جہاد کئی و نور کسان کی جہاد لنوی اغیل ترغیب نور کئی، نو کدا اللہ عذاب راغے دا طول با عذاب کی شرک ہوئی. واتقوا زان بچ کئے فتنة ددس عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ نہ برسیگا کسانو تا چی ظلم کرلے دتا سنے یک یوازی با عذاب عذاب نرزی، بلکہ کم چی نیکان دی اغبان پا عذاب کی شرکی گی. اور پرز دا قیامت بوئسو علی نیاتهم، ہر یو با پخپل خپل نیت مطابق ہو دا قبر دا پاسی که خوی نو خو بدلب اور تبے ملاویگی اور کبدی نو سزاب اور تب ملاویگی. نزی آیت ندا معلوم شوا کہ امر بالمعروف دا خو خبر حکم کول سمرت استطاعت وی طاقت وی، نہیں عن المنکر دا بدو خبرنا دا نارواو خبرنا بل منی کول دا فرض دی. ذکر اللہ تعالی فرمائی کسوک امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نکی، اور بعض خلق دسوی کہ ابھی پا غلط کارون کی مصروف ہوئی اور دا نیکانی نمانا کئی، کہ اللہ عذاب راغے دا ٹول با عذاب کی شریک ہوئی کہ نیکانی اور کو ودانوی. اور حدیث پاک کی جدید تشریح دا سرا اللہ جبریل علیہ السلام اللہ بولے گو یا بل فرشتہ چلاڑشا اور دا فلانے کل چرے دا دغا کا الٹا کا نو کله چې فرشتہ راغلا نو الته یو نیک بزرګو او د الله عبادت کول، دس عبادت کول چې سترګه رب هغه چې د الله نافرمانی نه وکړ. دا فرشتہ واپس لاړه، یا الله الته خو یو نیک بنده دی اور هغه ست عبادت کوي او سترګه رب هغه نافرمانی نه کوي او ته چې دا کله الټا کا نو الله ورته فرمایي چې دغه نیک سړی نه شروع کا. ځکه پدې کلی کې پدې علاقه کې منکر بکېده او غلط کارونه بکېدل او دا به منکون نو باوجود د خپل استطاعت دا د نه شروع کا. دینه معلومه شوه چې د یو سړي څومره طاقت دی نو خپل د طاقت موافق هغه باندې فرض دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. دارنګه تاسو ویلي سورۃ الاعراف کې وخت آیاتونو کې چې کله بني اسرائیلو کې درې ډلې جوړې شوې، یو هغه چې هغوی مین بنیول، او دریم هغه چې هغوی به ورته دا غلط کار مه کوئ، او دریم هغه چې هغه ساکتین و خاموشه پاتې شو. هغوی مړه ځان نه څه شیخان جوړ کړي دي ته چې دا مه کوئ، دی خو نه منع کېږي. نو چې د الله عذاب راغی کوم چې امر بالمعروف نهي عن المنکر کول، نو الله د هغوی په باره کې ووي چې موږ دوی له نجات ورکو. اور چا چې غلط کار کول نو الله ووي فاخذناهم بعذاب بئیس، په سخت عذاب مې ونیول. اور کم کسان چې ساکتین و خاموش پاتې شو امر بالمعروف او نهي عن المنکر به نه کول نو الله دا وینه خاموش پاتې شوی دی. لیکن اصولنا معلومیږي دا الفاعل والساکت سویان. یو سړی غلط کار کوي او بل سړی قدرت وي په ژبه یې نه منې کوي، په لاس یې نه منې کوي، په زړه بد نه ګڼي، نو دا سړی هم په عذاب کې شریک وي. او حدیث پاک کې راځي د دې درې درجې دي. من را منکم منکرا فلیغیروا بیده، یو سړی د تاسو نه غلط کار وویني که طاقت یې وي نو په لاس کې بند کړي،
فإن لم يستطع فبلسانه کپلاس نشي بندوله نو په ژبه دې د هغې د نکارت اظهار وکړي چې دا غلط کار کوئ تاسو. او که چېرته په ژبه باندې نشي منع کولی، بعض خلک داسې اوس مثلا ستا ډېر قریب دی، اوس که ته هغه ته په ژبه باندې وایي، مثلا پلار دی دی ته ورته په ژبه باندې وایي چې دا کار وکړه، غمړ ځان یې مشروط جوړ کړ دی خپل شته څوکې نو په جنګ تاله راځي نو ته ښه ګناهګارېږي. نو د هغې په باره کې درېیم صورت سره فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه که په لاس نشي بندولی که په ژبه نشي ویلی نو فإن لم يستطع فبقلبه نو په زړه کې خو کم از کم وګڼه که نه وذلک اضعف الایمان. او دا د ایمان د اصولو نه کمه درجه ده. اوس مونږ تاسو سوچ وکړو زمونږ نه مشران خو پرېږده کوم چې زمونږ ماتحت دي زمونږ بچي دي مونږ چېرته هغوی ته ویلي چې مانځه نه راځه او که چېرته زمونږ د حکم نه باوجود هغوی نه راغلي نو ما ته هغه سره بایکاټ کړلی. حال دا د احادیثو کې مختلف روایات راځي. یو صحابي داسې و هغه ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه خپل زوی بلال سره تر مرګه پورې خبرې نه وي کړ، ځکه هغه یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام د فرمان مقابله کې یو سوري روایت پیش کو، یعنی صورتن هغې کې معارضه و مقابله وه، حقیقت کې د هغه مطلب صحیح و. نو هغه ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته د خولې نه دومره سخت الفاظ وي چې هغې حد نشته او تر مرګه و پورې هغه سره خبرې نه وي کړ. نو د هغه خلکو په زړه کې څومره احترام د دې اوامرو، ځکه احترام چې الله فرمایي واتقوا فتنه ځان بچ کړئ د داسې عذاب نه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې نه ورسېږي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړل د تاسو نه خاصتا یوازې. او بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے مؤمنانو خپل د ځان فکر وکړئ، د ځان فکر دا دی چې ستا رور مسلمان دا هم ستا ځان دی. لکه حدیث پاک کې راځي چې مؤمن د پوره انسانانو د دې مثال څه دی؟ په شان د یو جسم دی. که چېرته په یو ګوته باندې تکلیف راشي نو پوره جسم د هغې نه متاثر وي، که په یو خپه باندې در راشي پوره جسم د هغې نه متاثر وي. نو ستا دا رور مسلمان چې دی دا ستا نفس دی، نو د ده هم فکر وکړه، خپل د ځان هم فکر وکړه، که به هم عذاب راغی نو تاسو ته به هېڅ ضرر نه رارسي. واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب والا دی. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. دې نه سبب ذکر کوي د امر بالمعروف او د جهاد، چې جهاد کوئ ځکه چې الله په تاسو باندې مختلف نعمتونه کړي دي. نو د دې نعمتونو تقاضا دا ده چې تاسو د الله تعالی په لاره کې جهاد وکئ. واذکروا یاد کئ اذ انتم قلیل، هر کله چې وایي تاسو لږ وایي تاسو به اعتبار د افرادو سره مستضعفون فی الارض کمزوري ګڼلې شوې په ځمکه کې تخافون ان یتخطفکم الناس یریدئ تاسو دا چې وابڼي تاسو لره خلکو. خطف اصل کې ویلی شي چې دانې پرتې وي او چرګ یو دانه رالي او خولې کې رختوي نو هغه یو ټونګک وهي دغه شانتې. نو تاسو هم یریدئ چې دا کفار به مونږ یو کې وابڼي مونږ به ختم کړي. نو الله په تاسو باندې درې احسانات وکړو. یو فآواکم زیر راکړو الله تاسو ته مدینه کې د زیر راکړو دارالهجرت. دویم وأیدکم بنصره مدد وکړو الله ستاسو بنصره په خپل مدد سره. وأیدکم مضبوطی کړئ تاسو بنصره په خپل مدد سره، یعنې په جنګ بدر کې تاسو له عظیمه فتح را نصیب کړه. او درېیم نعمت ورزقکم من الطیبات خوراک راکړو تاسو ته د پاکو څیزونو نه چې هغه مال غنیمت دی. مال غنیمت د ټولو نه عمده مال دی. لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. دلته د شکر نه مراد جهاد دی، چې تاسو جهاد وکړئ د الله په لاره کې او د الله احکامو باندې عمل وکړئ. واتقوا ځان بچ کړئ فتنة د داسې عذاب نه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه چې نه ورسېږي کسانو ته چې ظلم یې کړی د تاسو نه یوازې. واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب والا دی. واذکروا یاد کړئ انتم قلیل هر کله چې وئ تاسو لږ
مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼل شوی پزمکه کې تخافون یتخطفکم الناس یری تاسو د دینا چوا بنی تاسو لره خلقو فاواکم فزرک والله تاسو ته وایدکم من نصری مضبوطی کړی تاسو په خپل مدد سره ورزقکم من الطیبات خوراک راکو تاسو ته د پاکو څیزونو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ واتقوا ځان بچ